ټاپک دی کلاسیفیکیشن. ٹھیک ده؟ د دې نه مخکې موږ د بایو ډایورسټي په باره کې هغې انټروډکشن باره کې موږ خبره کړې وه چې بایو ډایورسټي څه ته ویلې کېږي، او د هغې نه بعد بیا موږ د امپورټنس آف بایو ډایورسټي په باره کې خبره وکړه چې د بایو ډایورسټي امپورټنس څه دی. ٹھیک ده؟ نننی چې کوم ټاپک دی هغه دی کلاسیفیکیشن. صحیح ده؟ نو راځو پیله د کلاسیفیکیشن د لفظ لا چې د دې لفظ کلاسیفیکیشن مطلب څه دی. ٹھیک ده؟ د کلاسیفیکیشن لفظ مطلب دی ارینجمنٹ. کلاسیفیکیشن څه ته وایي؟ ارینجمنٹ ته. ارینجمنٹ څه ته وایي؟ ترتیب. ارینجمنٹ مطلب څه؟ ترتیب. د کلاسیفیکیشن په لفظي معنی باندې پوه شوئ که نه چې کلاسیفیکیشن لفظ مطلب دی ارینجمنٹ. صحیح ده؟ د یو څیز ترتیب ته راسته پوه شوئ عمر؟ ګوره په بایولوژي کې به موږ د کلاسیفیکیشن ډیفینیشن څنګه کوو، موږ ته به پته څنګه لګي چې آیا دلته کې د کلاسیفیکیشن کنسپټ څه دی. نو موږ وایو چې د ارینجمنٹ آف ارګانیزم ان ګروپس اینڈ سب ګروپس on the basis of similarities and differences is called classification. classification یو داسې طریقه کار چې په هغې کې مونږه living things په ګروپونو او په سب ګروپونو کې تقسیموو د similarities او د differences په بنیاد. similarities څه ته ویلې کېږي؟ هغه خصوصیات کوم چې د یو نه په زیات ممبرز کې انډیویجولز کې موجود وي، او differences هغه خصوصیات چې په یو انډیویجول کې موجود دي او په بل انډیویجول کې موجود نشته. ٹھیک ده؟ ګوره فرض کا زموږ سره دي ارګانیزمز یا لیوینګ تھنګز. په دې دنیا باندې بنیادي طور دوه څیزونه تاسو ته به میلاړېږي، یو دي لیوینګ تھنګز او دویم دي نان لیوینګ تھنګز. فرض کا موږ سره لیوینګ تھنګز دي. ٹھیک ده؟ دا یو ګروپ دی. خبره باندې پوهېږئ که نه؟ خو دا لیوینګ تھنګز موږ مزید په څو ګروپونو کې تقسیم کړو؟ په دوو کې، په پلانټس او په انیمل ګروپ کې. اوس وجه څه وه؟ وجه دا ده چې څه خصوصیات داسې دي چې هغه په پلانټ کې شته او په انیمل کې نشته، نو دا ډفرنسز شوه. اوس پلانټ چې کوم دی هغه څه یو بوټی خو نه دی. ٹھیک ده که نه؟ ډېر شي دي که نه؟ نو په هغه ټولو بوټو کې به هغه خصوصیات وي که نه؟ ځکه خو د دغه ټولو پلانټ دا ګروپ جوړ کړی دی، نو هغه خصوصیات چې په دې ټولو کې دي هغه سیمیلاریټیز دي. نو کلاسیفیکیشن مطلب دا دی چې لیوینګ ارګانیزمز په ګروپونو او په سب ګروپونو کې تقسیمول د خصوصیاتو په بنیاد. دې ته ویل کېږي څه؟ کلاسیفیکیشن. پوه شوې؟ دغه پوه شوې؟ څوک پوه نه شو؟ شاباش. اوس پوه شوې؟ ٹھیک ده؟ اوس ګوره پلانټس دي که نه؟ دلته کې به موږ مخکې ووایو چې زموږ تقریبا 0.5 میلیون پلانټس دي. آیا دا ټول بوټي سیم دي؟ ټول بوټي سیم دي؟ نو. اوس دا پلانټس یې مزید په دوو ګروپونو کې تقسیم کوي. فلاورینګ پلانټس هغه بوټي کوم چې فلاور ګلونه نیسي، او نان فلاورینګ پلانټس هغه پلانټس کوم چې فلاور نه پروډیوس کوي. بیا دا فلاورینګ پلانټ مزید تقسیم شوي دي. نو تاسو وګورئ که نه، یو ګروپ هغه په دوو کې تقسیم شو، د دوو نه بیا مزید دا ګروپ مزید تقسیمېدو. نو دې طریقې کار ته ویل کېږي څه؟ کلاسیفیکیشن. پوه شوئ په دې معنی؟ ښه، اوس د بعضو ساینټسټو دا یو اسټیمیټ، یوه اندازه لګولې ده
چې تقریبا زمون سره 2 میلیون سپیشیز چې کوم دي هغه په دې ځمکه باندې پاتې کیږي خبر باندې پوهیږئ په هغې کې 0.5 میلیون چې دی دا پلانټس دي او 1.5 میلیون چې دی دا انیملز دي نو ټوټل چې دی دا 2 میلیون سپیشیز په ګروپونو او په سب ګروپونو کې تقسیمول د سیمیلاریټیز او د ډیفرنسز په بنیاد دې طریقې کار ته ویل کېږي څه کلاسیفیکیشن اجدا خبره ده چې د دې کلاسیفیکیشن امپورټنس څه دی هغه موږ چې دی ان شاء الله سبا کلاس کې ډیسکس کوو ٹھیک ده اوس کوېسچن دا دی چې دا کلاسیفیکیشن موږ د څه په بنیاد کو بیسز اف کلاسیفیکیشن څه دی دا پیپر کې اکثر دا بیسز اف کلاسیفیکیشن داسې څه دی نو د دې لږ موږ هیستوري سټډي کوو نه نو فرست ټایم چې دی ایرسټوټل چې دی د لیوینګ ثینګز چې کوم دی هغه کلاسیفای کړي د کلاسیفیکیشن دا کنسپټ چې دی دا ایرسټوټل ٹھیک ده او ایرسټوټل لیوینګ ارګانیزمز چې کوم دي د هیبیټیټ په بنیاد باندې کلاسیفای کړي د څه په بنیاد د هیبیټیټ څه ته وایي the place where organism live is called habitat یو داسې ځای چې هلته کې living organism پاتې کېږي هغې ته ویل کېږي څه سیمپل د اوسېدو ځای ته ویل کېږي habitat صحیح ده اوس بنیادي طور پرې habitat دي یو خو زموږ سره لینډ دی وچه یو واټر او یو ایر نو هغه د هیبیټیټ په بنیاد باندې دا لیوینګ ثینګز په څو ګروپونو کې تقسیم کړي دي په دریو ګروپونو کې یو هغه د وی چې یو هغه لیوینګ ثینګز دي کوم چې په لینډ پاتې کیږي په ځمکه په وچه پاتې کیږي یو هغه ګروپ دی کوم چې په اوبو کې پاتې کیږي او یو هغه ګروپ اف ارګانیزمز دي کوم چې په ایر کې پاتې کیږي خو د دې کلاسیفیکیشن فیل شو هغه وجه وا د بنیاد تو خو صرف هیبیټیټ چې کوم دی هغه بنیاد غوښته و د کلاسیفیکیشن اوس آیا په دې ځمکه باندې خو بوټي هم شته او انیملز هم شته خو که ته وګورې پلانټس او انیملز د یو بل نه کافي ډیفرنٹ دي هغه موږ په یو ګروپ کې ښودی شو یا زمون سره فش دی او ټرټل د ټیک د فش خو هغه انیمل دی کوم چې په اوبو کې پاتې کیږي د ایکویټیک انیمل په ګروپ کې راځي خو دا ټرټل خو داسې نه چې دا هم په وچه پاتې کیږي هم په اوبو کې پاتې کیدی شي نو د ګروپ په کم یو وي یا داسې که موږ امپیبین ته لاړ شو که نه د فراق خبره وکړو فراق هم په اوبو کې پاتې کیږي هم په وچه پاتې کیږي अब په کوم ګروپ کې راځي نو هیبیټیټ چې کوم دی هغه د کلاسیفیکیشن لپاره کافي نه د دې د وجې نه چې دی د ایرسټوټل چې کوم کلاسیفیکیشن پیش کړی هغه څه شو فیل شو پوه شوه په دې باندې د هغې نه بعد چې کوم دی لیټل چې کوم نور ساینټسټ راغلله هغوی کلاسیفیکیشن د فزیکل کریکټرز په بنیاد وکړلو د څه په بنیاد اوس کوېسچن دا دی چې فزیکل کریکټر څه ته وایي هغه خصوصیات کوم چې موږ په 5 سنس ارګن سره سټډي کولی شو هغې ته ویل کېږي څه یا د یو لیوینګ ارګانیزم ظاهري چې کوم خصوصیات دي هغې ته ویل کېږي څه فزیکل کریکټر ٹھیک ده نو فزیکل کریکټرز کې دوی څه واخیستله دوی لیوینګ ثینګز یو خو د پروکریاټک او د یوکریاټک سیل په بنیاد کلاسیفای کړل پروکریاټک سیل څه ته ویل کېږي ګوره فرو مینز فالس او کیریان مینز نیوکلیس هغه سیل چې په هغه کې ټرو نیوکلیس نه وي هغې ته ویل کېږي څه پروکریاټک سیل یوکریاټک سیل هغه سیل چې په هغه کې ښه باقاعده ټرو نیوکلیس پکې څه وي
موجود وي هغه ته یوکریاټک سیل وایي. نو دوی لیوینګ ارګانیزم د پروکریاټک سیل او د یوکریاټک سیل په بنیاد باندې تقسیم کړل. چې بنیادی طور زموږ سره دوه قسمه ارګانیزمز دي، یو پروکریاټک دي او بل یوکریاټک دي. په دې کې به نیوکلیس وي، په پروکریاټک سیل کې به نیوکلیس وي کنه، دا په دې کې څه وي؟ absent وي. او بل موږ سره دي یونی سیلولر، د نمبر اف سیلز په بنیادی لیوینګ ارګانیزمز تقسیم کړل. یو یونی سیلولر گروپ دی او بل ملټی سیلولر. یونی سیلولر سے یونی means one او سیلولر means cell. ٹھیک ده؟ نو هغه لیوینګ things کوم چې د سنگل سیل نه جوړ وي هغه ته څه ویل کیږي؟ او هغه ارګانیزمز کوم چې د مینی سیلز نه جوړ وي هغه ته څه ویل کیږي؟ نو د سیل د نمبر په بنیاد څو قسمه لیوینګ things دي؟ یونی سیلولر او بل دا یو خصوصیت دی. او بل اباس د فوډ په بنیاد، د فوډ په بنیاد هم لیوینګ things کړل کلاسیفای کړل. ګوره لیوینګ things په دوه ګروپس کې تقسیم کړل، یو ته وی آټوټرافیک او بل ته وی هیټروټرافیک. آټوټرافیک هغه لیوینګ ارګانیزمز کم چې ځان لا خوراک په خپل تیاری هغه ته ویل کېږي آټوټرافیک. هیټروټرافیک هغه لیوینګ ارګانیزمز کم چې ځان لا خوراک په خپل نشي تیارولای هغه ته هیټروټرافیک ویل کېږي. نو دا بیا لیټر چې کوم دی ساينټیست د دې دریو فزیکل کریکټرز په بنیاد باندې دوی لیوینګ ارګانیزمز کلاسیفای کړي. اسی اوس چې کوم زموږ سره ماډرن ټایم دی، ٹھیک ده؟ په دې ماډرن دور کې کلاسیفیکیشن د فزیکل کریکټر او د هیبیټیټ په بنیاد نه کیږي. ولې چې بعضې داسې وجوهاتو داسې ریزنزو چې هغه فزیکل کریکټرز په بنیاد هغه نه ایکسپلین کېدل. نو د ټایم سره سره دا کلاسیفیکیشن هم څه شو؟ عبدالصمده د ټایم سره سره دا کلاسیفیکیشن هم څه شو؟ فیل شو. ٹھیک ده؟ بیا اوس چې کوم ماډرن ټایم دی نو په ماډرن دور کې چې د جینیټکس په بنیاد، د جینز د ډي ان اے په بنیاد، د فزیالوجي په بنیاد، د اناټمي په بنیاد او د ایوولوشنري هیسټري په بنیاد لیوینګ things کېږي په ګروپس کې تقسیمي. خبره باندې پوه شوئ؟ نو دا نننی ټاپک و، په دې کې موږ د کلاسیفیکیشن په باره کې خبره وکړه چې کلاسیفیکیشن څه ته ویل کېږي. د هغې نه بعد بیسز اف کلاسیفیکیشنز باره کې خبره موږ وکړه، هغې کې د ایریسټوټل کلاسیفیکیشن او وروسته چې کوم کلاسیفیکیشنز راغلی دي او نن سبا ماډرن ټایم کې کم کم بیسز چې دی د کلاسیفیکیشنز لپاره یوز کېږي هغه ټول موږ شاباش کوم ځای نه پوه شئ ګوره بنیادي ډول زموږ سره د نیوکلیس په بنیاد دوه قسمه سیل، یو ته ویل کېږي پروکریاټک سیل او بل ته ویل کېږي یوکریاټک سیل. هغه سیل په کوم کې چې نیوکلیس absent وي، نیوکلیس پکې نه وي، هغه سیل ته ویل کېږي څه؟ پروکریاټک سیل. نو په دې ځمکه باندې داسې لیوینګ ارګانیزمز پاتې کېږي چې هغه د دې پروکریاټک سیل نه جوړ دي. مثلا بیکټیریا یو پروکریاټک سیل دی. بل یوکریاټک سیل هغه سیل چې په هغه کې باقاعده نیوکلیس موجود وي، هغه سیل ته څه ویل کېږي؟ یوکریاټک سیل. نو په دې کې بعضې لیوینګ ارګانیزمز چې کوم دي هغه د یوکریاټک سیل نه جوړ دي. صحیح ده؟ نو د سیل په بنیاد لیوینګ ارګانیزمز په څو ګروپس کې تقسیم کړئ؟ په دوو کې، یوکریاټک گروپ او بل پروکریاټک گروپ. یا د سیل د نمبر په بنیاد، دا د سیل د ټایپ په بنیاد او دا د سیل د نمبر په بنیاد.
نو دوه قسمه ارګانیزم دي یو یونی سیلولر دي او بل ملټي سیلولر دي نو یونی سیلولر هغه لیوینګ ارګانیزم کوم چې په یو سنگل سیل مشتمل وي د یو سیل نه جوړ وي هغه ته ویل کېږي څه او هغه ارګانیزمز چې هغه د مینی سیلز نه جوړ وي دا هغه باډي په مینی سیلز مشتمل وي هغه ته ویل کېږي ملټي مینز مینی سیلولر مین سیل او آټوټرافیک او هیټرو د فود په بنیاد هم لیوینګ ارګانیزم په څو ګروپس کې تقسیم کړل یو ته آټوټرافیک او بل هیټروټرافیک آټوټرافیک هغه ارګانیزمز کوم چې ځان له خوراک په خپل تیارولی شي مثال پلانټس په فوټوسنتھیسس په ذریعه سره ځان له خوراک تیاری کنه او بل هیټروټرافس هغه ارګانیزم کوم چې ځان له خوراک په خپل نشي تیارولی مثلا انیمالز خوراک ځان له خپل نشي تیارولی دی به یو بل ارګانیزمز نه خوراک حاصلوي ریډی میډ خوراک حاصلوي دا بیسز اف classification دا تاسو شیشه باشه شاته سمستري ناتو وجه راغلی څه سمستري